بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام هارد سیټ سره زه عمر بابا سیم په خودخیل کې چې کوم 19 کیلومتر روډ شو ګیس شو او پیډر شو هغه حواله سره منن مونږ گفتگو کوم سره په نننی پروګرام کې موجود دی عبید خان پاکستان تحریک انصاف سینیئر نائب صدر خودخیل ورسره موږ سره موجود دی عبدالغفور صاحب د پی ټی آی یو زوړ ورکر دی او په خپل خدمات په ضلع بونیر کې هم هغه چې کوم دی خپل خدمات سره انجام کړي او په ضلع ثوابه کې هم راځو اول عبید خان سره گفتگو شروع کوو او هغه سره د خودخیل کې چې کوم دا روډ شوی دی 19 کیلومتر چې کوم دی هغه حواله سره السلام علیکم عبید خان. وعلیکم السلام. څنګه له عبید خان طبیعت خره عبید خان 19 کیلومتر چې کوم روډ شوی دی نو دا د عوامي نېشنل پارټي هغه بل چې را خبرو شوې کنه په دې باندې پریکټیکلی عملی کار کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ټایم راکړو. مننه جی. او تاسو خبره وکړه د 19 کیلومتر د روډ چې کوم دی نو دا د روډ او د ګیس چې کوم دی د پیډر چې دی د بجلی خجی دا د پی ټی آی دی طرف نه دی جی جی او زموږ د مشرانو نه او زموږ په دې دغه کې به دا برابري کې انشاءالله او تاسو یې دلی چې سروې په تیر شو ډیټونو کې سروې شوې ده او باقاعده په دې باندې انشاءالله کار به سٹارټ کیږي او اسټیمیټ دې جوړ شوی دی. ټیک شي دا روډ د کم ځای نه کم ځای پورې دی؟ دا د سلیم خان د لختینه خجی د ډانډار پورې ها چې څومره دی نو دا به کیږي سلیم خان لختینه ډانډار پورې. ټیک شو راځو عبدالغفور صاحب طرف ته. عبدالغفور صاحب تاسو هم پروګرام کې په خیر علي وایي دا راته وایي چې دا کم ګیس پایپ لاین ډېر خلک وایي چې دا ګیس په سیده روډ باندې ځي چې کوم لکه علاقیری یا خون سیرای شو داسې سمبل شو داسې لکه ډاګای په لبیا لار شو دا خلک وایي چې دا ګیس په دې پلنې ځي. دا خبره منګړت او کنه په دې کې څه حقیقت شته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نه تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ د پسماندا کې دا تاسو پروګرام کې راولي او راشي زموږ د هغه باره کې تاسو نو کوي د ټول نړۍ دا خبره چې موږ د سپیکر صاحب ډیره شکریا ادا کوو چې هغه اغرض خودخیل تراغلو تزیات په باره کې او د هغې نه وروستو ملګرو هغه ته مطالبه وکړه هغه فوراً په دوه درې څلور ورځې کې چې کوم دونه متعلقه افسران د روډو دارنګه د اریګیشن دارنګه د ګیس هغه راولېږل او هغه افسر ناظم صاحب په مشرۍ کې هغه چې کوم دنو 20 کیلومتر تقریبا د روډ سروې وکړه د ډانډار د چړای د ویخه پورې چې دا به انشاءالله ښه کلاو روډ جوړېږي او ډېر پایدار روډ به جوړېږي. دویم د ګیس سروې وکړه د خودخیل دپاره نو انشاءالله سپیکر صاحب دا وعده کړې ده چې زه به د خودخیل کارونه د صوابۍ په شانتې کوم انشاءالله څنګه صوابۍ کې کار کوم دغسې به خودخیل کې کوم او سره انشاءالله نو د دې نه به هر کلي ته هر علاقې ته انشاءالله ګیس میلاویږي که هغه پلوډن دی که هغه کس دی که هغه دوبۍ بانډه ده که هغه توتالی ده که غورغوشتو ده که ډاګی ده انشاءالله هر کلي ته د هغې نه به چې کوم دی نو کنیکشن یې ورکوي او خلکو ته به انشاءالله زر تر زره دا فایده ملاویږي او سپیکر صاحب انشاءالله په دې باندې ډېر په تیزۍ سره کار شروع کړی دی انشاءالله. قدرمنو کتونکو راځو عبید خان طرف ته او هغه نه دویم کوېسچن کوو. عبید خان که وګورئ نو په پاکستان کې مهنګایي د لاسه ډېر خلک تنګ دی او پټرول چې کوم دی رو ګرانېږي ورسره ډیزل هم ګرانېږي هغې نه علاوه ګیس چې کوم دی هغه هم ګرانېږي. څه حده پورې ګڼئ چې یاره دا ګراني به په مخ کې ځي او که نه دا ګراني به کنټرول کړي پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ؟ زه خو دا وایم تاسو وینئ چې د ګرانۍ خبره ده نو زموږ د تیر شوي د حکومتونو چې کوم حساب و نو هغې کې تاسو لیدئ چې هر یو شی که چېرې آیا ګرانېده نو زموږ د ملک د قرضې چې کوم حساب و آیا زما تامانې یا قرضه زموږ د ملک څومره په سود کې ډوب و جی جی بالکل او څومره نقصان طرف ته روان و نو آیا دا خو زموږ یو داسې مشر راغلی یو داسې لیډر خدای پاک راکړی چې لکه زموږ ټول له شکر وباسل پکار دي چې دا هر یو شی به دا به په کته راځي. زه خپل ځان یې تمامه موږ دې پارټۍ کې چې یو نو موږ د دې لپاره یو ټول ملګري څه غرض نشته څه مقصد نشته خو به زموږ د لیډر سپاره خو دا هر یو شی به په دې حکومت کې دا نه چې لکه دا به په کلونو تېرېږي دغه شی هغه وعدې نیټې هر یو شی تیل چې دي پټرول ډیزل نور چې کومې ښه د استعمال ضرورت شیزونه دي دا سیم نه ده لکه هغه اوازه ده لکه دا سیم نه چې لکه حد په حد باندې ډېر زیات سیوا دي خو دا به په انشاءالله په کته باندې راځي او کنټرول کېږي. بالکل اوس ما نیوز کې کتل نننۍ خبره چې پټرول او ډیزل کېدای شي دا 2-3 ورځو کې دا 30 مانې دي په لاس دا کې اورئ دا به یو عمران خان وي چې زه به سرپرایز در کوم دا به داسې حد له کته راځي چې چا سوچ په کار نه کوي
پټرول ډیزل او دا باقاعده په کته راځي چې دا راشي نور هم راځي. غټه خبره چې زمونږ ملک چې دی نه د سود او په قرضو کې د ډوبېدو طرف ته نه دی روان. عمران خان یې وباسي دغه نه چې کوم د مشرانو تیر شو حکمرانانو ډوب کړی دی غرق کړی دی. موږ تاسو یې غرق کړي یو زموږ ماشومان یې غرق کړي دي. دا د هغې نه مکمل بهتری طرف ته روان دی او انشاءالله کېږي به هر څه به بحال شي. ټیک شو جي. د عبید خان مطلب دی چې پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ چې کوم دی نو په لومړي وخت کې مشکلات او دا مشکلات پر ورو حل کیږي. راځو عبدالغفور صاحب طرف ته. عبدالغفور صاحب سپیکر صاحب چې تعلق د صوابۍ حلقې نه دی هلته کې صوبایي حلقه هم ده هغه د قومي حلقه هم ده او ستاسو د دې حلقې چې کوم MP صاحب دی نو هغه سردار حسین بابک صاحب دی مینه حاجي شیر اکبر خان صاحب دی. په کار نه چې په تیر شوي ګورنمنټ کې دا روډ شو د هغې نه مخکې ګورنمنټ کې چې کومو عوامي نیشنل پارټۍ والا څه کم یو چې په هغې ګورنمنټ کې ونه شو اوس د بلې حلقې یو سپیکر صاحب راځي او هغه دا روډ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. جی زمونږ د دې خودخیل او د دې حلقې بدقسمتي دا ده چې دی ووټ ورکړی دی نو همیشه نیشنل پارټۍ له ووټ ورکړی دی. مخکې محمد کریم بابک صاحب اوس سردار حسین بابک دی. دا په دویمه پیره باندې چې کوم دی نو هغه دلته نه د هغه انتخاب وشو. لومبۍ پیره چې هغه شو نو هغه دلته کې د ایجوکیشن منسټر و هغه سره د وزیر اعلی مرپور و. خو دا زموږ ډېره بدقسمتي ده چې هغه په خپل وزارت کې هغه له پکار و چې دا روډ هغه د چیلای پورې بالکل موټروی جوړ کړی وی ځکه چې دا د خودخیل او د بونیر ګیټ وی ده. خو لیکن بدقسمتۍ نه دا روډ دومره خراب ده که ته په دې باندې توتالیه نه روان شي او صوابۍ ته رسې نو مخکینی حصه به ستا د ګاډي بالکل ناکاره شوي دومره کډې دي جمپونه دي. 2 کاله مخکې غالبا 2 کاله مخکې عثمان کاکا راغلی په روډان ته موږ هغه ته ریکویسټ وکړو نو دا 1 کیلومیټر روډ هغه موږ له ډېر په ایمرجنسي کې جوړ کړی و. د پروډان پل نه راواخلې ویربهادر حاجي صاحب ځای پورې تقریبا څه کم کیلومیټر یا کیلومیټر دا هغه موږ له جوړ کړی ډېر په ایمرجنسي کې. د هغې نه وروسته پکې ټوکړه بله هم جوړه شوه. خو زه دا وایم چې دا زموږ د MP صاحب د سردار حسین بابک صاحب دا ډېره ناکامي ده. دا هغه له په لومبي فسټ کارونو کې دا چول پکار و چې دا روډ هغه په خپل وزارت کې کړی خو چونکې هغه نه و کړی نو اوس سپیکر صاحب موږ ډېره شکریا ادا کوو چې هغه زموږ خبره واورېده زموږ د مشرانو خبره یې واورېده. د افسر ناظم صاحب دی شیر اکبر خان دی نور زموږ چې کوم تنظیم ملګري د خودخیلو هغوی ورته دا خبره وکړه او هغه فوراً په دې باندې کار شروع کړه. متعلقه افسران یې راولېږل او انشاءالله زر تر زر په دې باندې کار شروع شي او انشاءالله کال نیم بعد به چې په دې باندې بیا ځي انشاءالله یو ډېر ښکلی روډ به وي او بغیر تکلیفه به انشاءالله موږ ډېر زر صوابۍ ته بیا رسو که خیر. ټیک شو عبید خان. بل مونږه دا معلومه نه کړه اکثر په سوشل میډیا دور دی او خلک کینو څوک فیسبوک له دا ورکړي چې دا روډ ما وکړو دا روډ ما وکړو څوک سوي خلک عوام کنفیوز دی. تاسو چونکې د دې ځای سینیر نایب صدر او غټ اتارټي د عہده سره نو لازم ده چې تاسو ته باید ښه پته وي تاسو د دې کریډټ چاته بوزئ. د دې کریډټ څنګه چې تاسو د سوشل میډیا باندې د مختلف څنګه چې تاسو د NP خبره کړې ده یا زمونږ د خپل دا کو نو زه د دې کریډټ دا وایم دا چې روډ کیږي یا د ګیس شو یا پیډر شو یا مخې ته چې سوره ترقیاتي کارونه کیږي د PTI په دور حکومت کې زه دا ټول کریډټ هغه چاته ورکوم چې چا دې بیټ له وټ ورکړی دی چا بیټ له وټ ورکړی دی. څوک هم د عمران خان سره په دانه یا پاکستان کې شریکو او په الیکشن کمپین یې چلولی دی باقاعده چا یو وټ ورکړی دی چا 2 ورکړي دی خپل فیملی سره د ډېر ټولو ته دا کریډټ کو او انشاءالله ټولو ته د دې سره لکه یو شخصیت له کریډټ نه ورکړي دا کریډټ عوام زه عوامو له کریډټ ورکوم چې دې خودخیل باندې څه قسمه څه کیږي. زه د PTI که هغه بچی دی که هغه غریب دی که هغه مالدار دی دا نه چې زه ځان له ورکوم زه هغه چاته کریډټ ورکوم چې دا د هغوی په وجه کیږي چې چا دې بیټ کیسه اخیستې ده چا وټ ورکړی دی. ټیک شو جي ډېره مننه. لالا طرف ته راځو او هغه نه اخري کوېسچن کوو بیا چې کوم زموږ انټرویو دا وایند اپ کوو. ملک معیشت ته که موږ ګورو فاینانشلي طور زموږ ملک هغه خو عبید خان هم ډسکس کړه چې یاره دا مشکلات پوي خو تاسو څه ګڼئ چې زموږ ملک تباهۍ طرف ته دې ټایم کې نور خلک وایي چې روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د ملک جی بنیادي وجه چې دا نو هغه د بهر ملکونو د سود قرضه ده. تیر شوي حکومتونه چې وو د نواز شریف یا د پیپل پارټۍ د زرداري صاحب حکومت چې تیر شوی دی نو هغوی 30,000 ارب روپۍ قرضه دا په سود باندې راغستله چې 30,000 ارب روپۍ چې هغه بقول زمونږ د وزیر اعظم د عمران خان هغه وایي چې مونږ د یوې ورځې
موږ د هغې لون او سود چې کوم دی نو 6 ارب روپۍ ادا کوو جي ښه جي 6 ارب روپۍ د هغې نه 600 کروڑ روپۍ جوړېږي جي ښه جي 600 کروڑ روپۍ دا موږ د یوې ورځې سود ادا کوو چې تقریبا 50 کروڑ روپۍ چې کوم دی نو یو منټ راځي ښه جي 50 کروڑ روپۍ یو منټ راځي یو منټ 50 چې ارب د 600 کروڑ روپۍ دا موږ چې کوم دی نو د یوې ورځې ورکوو دومره ملک جي په سود کې ډوب دی اوس انشاءالله عمران خان داسې یو لیډر موږ له الله پاک راکړی دی چې د هغه لومبی سوچ او جدوجهد دا دی چې باید د ملک نه دا قرضه راکمه شي او ختمه شي او دویم د دې ملک نه چې کوم دی نو کرپشن ختم شي نو انشاءالله په دې دواړو څیزونو باندې هغه پوره په توجه سره پوره په محنت سره کار شروع کړی دی د کرپشن خلاف هم جهاد شروع کړی دی چا چې کرپشن کړی دی په تېرو شویو حکومتونو کې هغې باندې باقاعده تحقیقات کمیټۍ ناستې دي ایجنسۍ لګیا دي د هغې هغه مواد هغه ثبوتونه راجمع کوي او انشاءالله زر تر زر به خلک خپل انجام ته ورسوي قدرمنو کتونکو تاسو وکتلی چې په ننني پروګرام کې موږ سره میلمه سینیر نایب صدر خودخیل پاکستان تحریک انصاف عبید خان او ورسره د پی ټي آی یو ښه غړی چې ورته موږ وایو ښه وړکړی چې ورته وایو عبدالغفور صاحب هم تاسو د هغې ګفتګو واورېده په یو نوي پروګرام پورې د کیمرامین اسکي خان سره خپل هوسټر بابا سیم له اجازت راکړي چې چېرته یې ښاد او آباد اوسي د الله په امان